الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګران مینوالو، زم تاسو روز تاسو قربله ک زمان سٹار ایشیا نیوز سره نن زه ولاړ ما د پېښور علاقه ده او ټول ملازمین چې څونم دي هغه راغلي دي مختلف ډپارټمنټ سره تعلق لرونکي چې کوم ملازمین دي دا کوم چې موجوده حکومت چې کوم بجټ وسته دي دا هغه پاک لبان احتجاج کوي د دې بجټ منظور نه دی. نو د دې دا وینا چې موږ د دې ملک هم مېسو د دې ملک باشنده هم موږ یو چې کم ځای کوم چې دفتری کار وی کس هر رنګه حال ځلی وی نه کې موږ او دې سره پوره تعاون کوو، موږ پوره خپل ټایم باندې چې ډیوټیانې کوو، هم سره زیاتې کیږي موږ ته بجټ کې هغه انصاف نه دی ملو شوی. نو زه دې سره خبره اترې کوم چې آیا دې په دې حق باندې موږ ته څه کمنټس راکړي، موږ سره څه چرته مزي موږ ته سره راغی ملاو. موږ دا ټایم ما سره یو مشر ولاړ دی چې هغه کریلې روټي او مختلف سبزیانې چې دنو غمبل جوړ کړی دی غاړه ته چولې او آیا تاسو کوم چې دا ولې دا دومره حتی مجبوری شې نو د دې راغلي ټول ملازمین دې ته مجبور شو چې دې چې سړک ته وته او بیا داسې اقدام یو چت کو. نو مشر راته وایي چې دا تاسو چې نن دا کوم اقدام چت کړی دی روټي هم تاسو د خپل غاړه کې چولې دي کریلې دي سبزی دا ولې دې ته ولې مجبور؟ بسم الله الرحمن الرحیم. دا افغان پننګ وستل تورا ننګیاله د زمانه خوشحال خټکیم عزتمندو سرکاري ملازم د دنیا هغه ګناګار طبقه ده چې دا نه د دین شو نه د سادین شو. پرایویټ خلک خو بزنسو کې روزګارو کې دنیا کې هر څه کې یو سرکاري ملازم دی چې د 24 اورز په سر د سټیټ سروینټ دی او سټیټ د چرم خاطرونه کا کال راشي کال تیر شي زمون داخلي مونږ په دې سړکونو دا چغي وو په دې روډونو دا چغي وو دا پولیس والے شپه درته په مونږ پسې لرګي ګرځي د دې د لرګو او زمون دا شاه دا همیشه د پاره دې ته مونږ دا شاه بربنده کړی او دې به مونږ په دې لرګو وای. آیا زمون په دې ملک دومره څه حق نه جوړيږي چې مونږ سرکاري ملازم لا د حکومت یو 100% انکریز خو کې کنه بروس کال لس د انکریز شو صح کال اخره اسمونه شو اوس حفیظ پاشا راوستي کې دې شکال لشه تایم نه بل شو راولي. تاسو کوم ډپارټمنټ سره تعلق ساتئ؟ زما د هایر ایجوکیشن سره تعلق دی او زه د ایب کا صدر ما او د پیښور ضلع جنرال سیکریټری ما د آل پاکستان کلر. کوم حالات جوړ کړي نو حکومت لدا څه میسج ورکوي؟ دا میسج ورکو چې کم از کم ګوره مونږ ډان نه خورو، مونږ چرګان نه خورو، مونږ د برتانیې نه راغلي مرغۍ نه خورو، مونږ د افریقې نه راغلي مرغۍ نه خورو، مونږ امپورټډ تیل نه خورو، مونږ صرف دا کدو تورې خورو. دونه سمونږ لا راکوي چې مونږ پیدا خوړې شو. زمونږ خوراک ټول مردال دی. د پوسو کا کدلتا کم سرکاري ملازم د غربې نه د چولو نه او د دالو نه غیر کم سیس خوړلي راشه جزو جوړم در کم دا ټول امتیاز ولاړ ډیر پکې دا ونه خوري چې په دې ما خام په شول کلی ته سيوسو. نو مهرباني وکړئ تاسو حکومتي چارواکي چې کومېدینو تاسو دا وخت ګوري څه نه غوښتنه کوي تاسو؟ مونږ وایو چې د سرکاري ملازم په تنخواه چې مونږ په دې سړک ته نه روزو مونږ چې نه وو دونه اضافه وشي. کم از کم د حکومت سره دونه اختیار شته چې سرکاري ملازم لا اډهاک ریلیف زم کی، سرکاري ملازم له حسن په 2008 تنخواه ورکی، سرکاري ملازم له میډیکل زه چاله لاړ شمه مال 300 روپے میډیکل لا کوي. یقینو کا اے 1500 زمونږ میډیکل له دا مونږ په 15 ورځې په بچو لګاو او باقي د دکاندار نه قرض نو اوس دکاندارانو قرض نه راکوي زموږ نو څه کارم شته کنه بعد کومه قرض راکوي لکه یقینا که دکاندار باندې قرض اعتماد کوي زموږ کالو شو غاړو اکثر صادر داسې په ډېر خواجو په بل تیار شو بل میاشت بل نالو بل میاشت بل نالو دا مجبوری ده کنه مستی نه کو. حکومتي چې کوم د موجوده حکومت نو دا دا غي ناکامي ده کنه کامیابی ده؟ یاره د سرکاري ملازمینو په نسبت باندې خو ناکامي ده. نور خو موږ نشو ویلې ځکه موږ د سرکاري ملازمین د پلیټ فارم نه خبره اترې کوو. زموږ سیاسي تړون نشته، زموږ سیاسي ګډون نشته، سیاسي بیانونه نشته. موږ صرف د ګریډ 1 نه د ګریډ 22 پورې سرکاري ملازم لا دومره تنخواه غواړو چې داغه بچي هغه ته نار نه داغه بچي تعلیم وکړي، داغه بچي ته میډیکل فیسیلیټیز ملو شي. په موږ باندې سکولونه دنیا فیسونه پاتې او ته یو میاشت او بل میاشت یو میاشت او بل میاشت لګیا بس دغه اگو تاخو است جوړه نشوا. जी मैं खमजादा खान जिदून सूबाई सदर हूँ अंजुमन पटवारियान व कानून गजान सूबा खैबर पख्तूनख्वा का। आज हम एहतजाज के सिलसिले में यहाँ पे पेशावर में इकट्ठे हुए हैं। जितनी भी आल एम्प्लॉइज़ की तंजीमें हैं वो वफाकी बजट के खिलाफ और आज जो सूबाई बजट पेश होने जा रहा है
جس میں وفاقی بجٹ میں انہوں نے کسی بھی ملازم کی کوئی اضافہ نہیں کیا. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سر کیا وجہ ہے کہ اضافہ نہیں کیا, اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اصل میں یہ ہمارے خیال میں تو یہ حکومت کی اپنی نااہلی ہے. جو لوگ یہ کہتے تھے کہ ہم اقتدار میں آئیں گے تو IMF سے قرضے نہیں لیں گے, ہم فلاں کام کر دیں گے, مدینے کی ریاست کا نعرہ لگا کر لوگوں کو بیوقوف بنا کر ووٹ لیے گئے. لیکن جب انہوں نے اقتدار میں آئے تو انہوں نے IMF سے قرضے لیے. آج IMF کے کہنے پر انہوں نے ملازمین کی تنخواہیں نہیں بڑھائیں. ہم سب جتنے بھی KPK کے ملازمین ہیں آج سراپا احتجاج ہیں, اور آج انشاءاللہ ہم راؤ کریں گے, دھرنا دیں گے, اور جو بھی ہماری جو آل امپلائیز کی قیادت ہے جو فیصلہ کرے گی ہم انشاءاللہ اس پر لبیک کہیں گے. اور ہماری سوچ یہ ہے کہ ملازمین پورا سال بجٹ کا انتظار کرتے ہیں, لیکن افسوس کہ جب ان کو اپنی تنخواہیں بڑھانی ہوتی ہیں تو ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے 300%, 400% یہ تنخواہیں بڑھا لیتے ہیں. لیکن جب ملازمین کی تنخواہیں بڑھانے کا وقت آتا ہے تو 10%, 15% بھی ان سے نہیں بڑھائی جاتی. میں اس حکومت کو شیم کہوں گا کہ ان کا یہ ایکٹ ہمیشہ شیم پہ ہے, اور یہ میرے خیال میں یہ ایک نااہل حکومت ہے. اس کو اب مزید اقتدار میں نہیں رہنا چاہیے. اگر یہ اقتدار میں رہے تو میرا خیال میں یہ ملک ہی بیچ دیں گے. سر اگر آپ کے حق میں فیصلہ نہیں کیا گیا تو دوسرا کیا اسٹیپ اٹھائیں گے؟ جیسے میں نے کہا ہے کہ ہم آل امپلائیز کوآرڈینیشن کونسل میں جتنی بھی تنظیمیں ہیں اس کی ممبرز ہیں, تو ہم انجمن پٹواریان بھی اس کا ایک حصہ ہے. تو جو بھی صوبائی سطح پہ فیصلہ کیا جائے گا, احتجاج کو پرولانگ کیا جاتا ہے یا جو بھی احتجاج کا لائے عمل دیں گے, ہم اس پہ انشاءاللہ پورا انجمن پٹواریان کی طرف سے میں یہ کہتا ہوں کہ ہم اس پہ لبیک کہیں گے. مشوره راته دا تاسو را لې تاسو څه غوښتنه ده او د احتجاج مو په څه وجه باندې نن کړی تاسو؟ بسم الله الرحمن الرحیم. موږ د خپل بچو د پاره د حکومت نه څه غواړو ځکه چې د نمخ کې د ځان ته 400% تنخواه زیاته کا د وزیر اعظم څه کم 2 لک روپے تنخواه او د وی زما په 2 لک روپے گزاره نه کیږي او تنخواه 9 لاکھ تلاړه. صدر پاکستان چې هغه 1,76,000 روپے تنخواه شته هغه 9,76,000 تلاړه. دوی دې موږ ته صرف د خپل تنخواه 10% تنخواه مقرر کړي, موږ بالکل پاغي باندې قرار یو. او ته چون کې دوی زموږ د بال بچنا زموږ د عوامنا د یو نړۍ روټه چې هغه مو شو کوله, نو موږ به احتجاج نه کوو, نور به سکتو. موږ دی حکومت موږ پښتنو دا PTI راوستي وا, او ان شاء الله دا PTI بومدا پښتانه د دې استدخالونه وباسي ان شاء الله. دا تاسو چې کوم احتجاج کوئ او که احتجاج 2 ورځې ته لاړو, 3 ورځې ته لاړو, 4 ورځې ته لاړو, خو بیا هم تاسو په خبره باندې عمل ونه شو, نو څه به کوئ؟ دینه پس به زمونږ مشران نن لای حمل باندې دغه کوي چې هغه څه فیصله وکړه. زمونږ آینده دغه چې هغه اسلام آباد دی, څنګه چې په ډیچو کې دغه کړی و درنه 124 ورځې داسې موږ پورا 124 ورځې درنه کوو ان شاء الله. دا زمونږ دا کوم حکومتي چارواکي دا ټیم تاسو ګوري, اخري څه پیغام ورکول غواړئ ورته؟ موږ دا و چې موږ ملازمین پرامن خلک یو, موږ د چا خلاف یا د پارټۍ خلاف سنیو, خو چونکې موږ اوکساو شو زموږ سره ډېر زیاتې شوی دی. نو دغه عوام چې دي آیې په 12,000 روپو دغه چې په آیې کې 2 نمبري شوی دی, خپل خلکو ته 12,000 روپۍ ورکړي, خاص غریبانان ته دا پیسې نه دي ملو شي, کنه دی د راشي موږ سره لیکینی او موږ دې مطمئن کړي دا پیسې چې زه به ورته وښیم چې دا دې پلاني خلکو ته ملو دي. خو موږ ته 10% د دې دغه نه د بجټ نه موږ ته نه وي پکار قریب ملازمین هغې باندې به موږ ټکاو شو, چونکې موږ ته پته ده چې دا کرونا په دې ملک کې ده, هغه هم 2 نمبر ده, صحیح نه ده, پته نه لګي. موږ دا ټول خلک رالو, موږ کرونا نمبرونه چاته کړي ده چې کرونا ده دا د دوی د دې احتجاجونو په وجه باندې دوی دا کرونا راوستې ده. موږ د کرونا که تاسو وایئ چې کرونا نشته کرونا نشته, دا دوی د خپلو پیسو ډالرو ایستو لپاره خلک پاسپورټانو کې چې دی نو هلاکوي او د شهادت او دغه تېلي مرتبې تېلي, او نه جنازې ته خلک پرېږدي او نه لمانځه ته پرېږدي. دا راته ووایئ چې دا کوم احتجاج کوئ, څو نه لومړی خو راته دا ووایه چې خپل تعارف کوئ کوم ډپارټمنټ نه متعلق دی یا کومې سیمې نه متعلق دی, بیا را سره خپل کمنټ شریک کړئ, دا کم حالات دی ای والا خبرې راته ووایئ. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم ریاض خان دی, متحده محاذ سازا خیبر پختونخوا صوبائی جنرل سیکرټري ما, او د بنو نه تعلق ساتم.
او SST استاد یم دا چې دا کم احتجاج مونږ نن دلته روان کړی دی دا د صوبایي حکومت بلکې د مرکزی حکومت خلاف دی چې هر کال په بجټ کې ملازمین د انتظار کوي چې مرکزی حکومت یا صوبایي حکومت به زمونږ په تنخواګانو کې څه نه څه اضافه وکړي دا دورال دی تیر کالم معمولی غوندې 5% اضافه حکومت کړې وه په دې دغه باندې چې نیکسټ ایئر به انشاءالله موږ تاسو لپاره سپیشل دغه کوو او دې کال دوی دا بهانه کوي چې موږ سره کرونا دی هغه دی هغه دی که چېرته کرونا وي موږ د دوی سره یو دوی خپل ځان دپاره 400% اضافه کوي منسټرانو دپاره امپیګانو دپاره 400% اضافه کوي اف آی اے دپاره پرون 115% اضافه کړې ده نو دا غریب مزدور دا غریب استاد دا غریب کلرک د دې دپاره دوی سره پیسې نشته نو دې دپاره موږ دا احتجاج کوو او تر هغې پورې به زمونږ دا احتجاج وي چې تر څو پورې حکومت زمونږ دا مطالبه منلې نه او دا د ملازمینو په تنخواګانو کې اضافه نه کړې دا درناکه تقریبا هفته مو شوه میاشته مو شوه او بیا هم دې باندې اقدام اوچت نه شو نو بیا به اخري سټپ ته وځي مونږ انشاءالله اول خو دغه تاسو نن ګورئ ټول MPs راځي که د اپوزیشن والا دي او که د ګورنمنټ والا دي اوس مشیر اطلاعات چې کم د اجمل وزیر هغه هم راغلی و خو که چېرته زمونږ دا مطالبه پوره نه شوه اسمبلې مخې ته قدم مرګ بوک هړتالي کیمپ لګوو سیاسي چارواکي دا ټایم تاسو ګوري که نه نو اخري څه غوښتنه څه میسج ورکوئ مونږ دا میسج ورکوو چې حکومت ته دا استادان دا کلرکان دا کلاس 4 او دا چې څومره ملازمین دي دغه د تنګۍ نه او د دوی چې کومه مطالبه ده هغه دې پوره کړي ټول د سرکاري ملازم لپاره تنخواه نه چیږي د MPA سېنیټر او د MNA دا کټ کو او که هغه ته د 400% چیږي کنه به په کار د چې سرکاري ملازمین ته 100% خو چیږي کنه دا هغه 20000 5000 ماهوار ده او د دې چې کوم 2 لک ماهوار ده د خرچ نه کېږي نو د سرکاري ملازمین به 20000 5000 ترګه ماهوار کېږي موږ دا وایي چې زیاده موږ ته برابر تنخواه سره شي لا چې سرکاري ملازمین ته تنخواه نه ورسي نو MPA سېنیټران MNA ګان چې هغه صنعتکار دي جاګیردار دي دغه نه دا کټ کو موږ دا مطالبه ده موږ مطالبه دا ده چې موږ ټول احتجاج د بجټ حواله سره دی یو خو زموږ په بیسیک پے کې چې کوم دا څومره ریلیف دي دا چې کوم دی جمع شي او په هغې باندې چې کوم دی بنیادي اضافه وشي دویمه دا چې په دې صوبه کې دی دا اعلان کوي او دا دعوه لري چې موږ په میرټ باندې قابل او امتیاز باندې استادان اخیستي دي او هغه چې کوم دی مستقل نه دي د 2018-19 والا لہذا موږ دا مطالبه کوو چې په دې بجټ کې دا اعلان وکړي چې څومره موږ استادان هغه چې کوم دی اخیستي دي په اډهاک باندې نو هغه دې ریګولر کړي الرحمن الرحیم زما نوم اورنګزیب خلیل دی زه د پېښور اوسېدونکی یم او په ګورنمنټ های سکول کې په SCT پوسټ باندې یم او د جرنل د متحده محاذ اساتذه پاکستان جنرال سیکرټري یم ضلع پېښور موږ حکومت ته دا مطالبه کوو او د دې حکومت نه موږ دا خواست کوو چې یاره دی خو په بانګې دهل باندې چغې وهلې او نارې وهلې چې موږ به مطلب یې چې 50 लाख کورونه هغه کومه تبدیلي چې خو له هغه تبدیلي راغله که نه هغه کم دی چې هغه تبدیلي دي موږ ته وښیه چې دې مکانات جوړ کړه یا سرکاري ملازمینو له چې کوم دی نو څه ترقي ورکړه یا پکې نوکرۍ راوباسلې دي په پاکستان کې چې دوی په بانګې دوهل باندې دا چغې وهلې په سټیجونو باندې دا چغې وهلې چې یاره موږ به مطلب یې چې 100 کروڑ نوکرۍ راوباسو 50 کروڑ نوکرۍ به راوباسي او خلک به د بهر ملکونو نه راځي او دلته به چې کوم دی په پاکستان کې په ملازمت پسې چې کوم دی اپلای کوي دا د دې حکومت دی شرم ولا پکار دی دی خو دا حکومت پرېږدي ځکه چې کولی نه شي او دوی له د حکومت چل نه ورځي نو دغه زموږ مطالبه ده او که دوی زموږ مطلب یې چې دا مطالبات نه مني او څه مطلب یې چې پیشرفت پکې نه کېږي نو انشاءالله موږ به د نه سبا نه بیا ټول دفترونه او ټول سرکاري کاکا دې کې خو ستاسو نوکرۍ ته هم خطره کېدی شي نو آیا د دې ته تیار یئ دا قربان له موږ خو ګوره سرکاري نوکران یو پاخه نوکران یو 40 کاله نوکریانې زموږ وشوې موږ چې کوم دی نو موږ خو دا نه غواړو چې موږ خو د سرکار خپلو بچي م وله قربان کړي دي یو ورځ هم چوټي نه یو ورځ هم مطلب یې چې بیماني ده الحمدلله په دې 40 کالو کې نه کړې خپله نوکري م ښه په عزت سره کړې ده اوس چې زموږ بېعزتي کېږي او دلته چې کوم دی نو دغه کېږي ولې زموږ دا بچي زما زوی MSc کړې ده کیمسټري MSc کړې ده بل زوی مې چې کوم دی نو BSc کړې ده بل زوی مې ورپسې FSc کړې ده او جاب شته نوکري شته جابلس دي جابلس مونږ به څه کوو اخیره
زما چې کوم دی نو ول ودونه هم کړي دي او د هغې ټولې خرچې هم زه برداشت کوم او دغه اوس پکې کرونا هم راغله که چېرته به مطلب چې په 10,000 په 6,000 په 8,000 پرایویټ سرویس سکولو هغه هم چې کوم دی نو ختم شوي د کرونا د وجې نه چې دوی وایي دا کرونا او دا داري او دا داري نو اخر دا سرکاري ملازمین به دا به څه کوي دوی به مطلب چې د کوم ځای نه مطلب چې دغه کېږي دا خلک به څه کوي دا مزدوران به څه کوي دا ټاټکي مزدوران به څه کوي دا غریبانان دا دیاریمار به څه کوي چې دا دوی هغه کوي نو دا ډېره افسوس خبره ده او دا چې کوم دی نو حکومت په دې باندې نظرثاني کول پکار دي چې دوی په بجټ کې سرکاري ملازمینو له چې کوم دی نو خامخا څه نه څه مطلب چې 10% 15% 20% لکه څنګه چې د سند حکومت هغې وکړه 15% نو موږ هم انشاءالله دا تمه لرو ځکه چې موږ د دې ملک خلک یو موږ د دې ملک باشندګان یو موږ د دې ملک چې کوم دی نو اوسېدونکي یو دلته زموږ چې کوم دی ابا او اجداد اصل کې کاکا موږ نوٹ کړی دي که نه زموږ چې څومره وروسته هسټري وګورئ که نه نو اکثر له پښتون سره زیاتی شوی دی پښتون سره ظلم شوی دی نو په دې کله څه وی गवा दी हमने जो असलाफ से मीरास पाई थी सुरैया ने जमी से आसमां पर हमको दे मारा دا زمونږ مکافات عمل دي مونږ په دې حق باندې چې کله د ایم پی ای ایم ان ای د ناظم د دې وټونه کېږي مونږ دا سوچ نه کوو چې یاره دا سړی مطلب چې ښه سړی دی ایمانداره سړی دین سره تعلق شته او که نشته خو بس مونږ چې کوم دی نو یو دغه بس ووټ کو عزت دو کله وایسا مهر پې لګو چې یاره فلانکي راته ویل او ډنګلي راته ویل او ده راته ویل او ده راته ویل نو دا زمونږ مکافات عمل دي نو نن چې دا کوم احتجاج کیږي نو زه وایم چې د موجوده حکومت له دا ډیره د شرم خبره ده چې دا کم تضاد ساتي لکه نن چې په سند حکومت کې کم اعلان شوی دی او په زمونږ په صوبایي حکومت کې دلته کې اعلان نه کیږي او موږ کوم پرامن طریقې سره دا احتجاج کوو نو دا موږ د خپلو حقوقو لپاره کوو او په کار دا دی چې دا حقوق موږ ټولو ملازمینو ته حاصل شي دې کې صرف استاد نه دی لکه نو د ډیره د شرم خبره ده چې هر قسم ملازمین لپاره دوی چې کوم دی نو هغه مطالبات نه دي حل کړي نو لهذا چې دا مطالبات دی ټولو له حل بله خبره دا ده چې دوی وایي چې یاره موږ به ترقي کوو او هغه به د تعلیم ظاهره خبره ده چې تعلیم زموږ داسې یو بنیاد دی چې د ترقۍ دوی خو ستونزه نورم لیټ که بند دی که نن هغې چې کوم دی 1402 ارب روپۍ چې کوم دی په دفاع باندې موږ له لګوي او زمونږ د تعلیم دپاره 4.5 ارب روپۍ دي زه وایم چې دا به په تاریخ کې هم چا دونه کمې روپۍ نه ما اوس یو مشر سره خبر وکړه د مشر سره چې اکثر له کوم نوټ کړي وي نظر مو اچولی وي نو په پنجاب سټیټ چې ورو هغلته بل رنګې وي پښتانو سره بل رنګې دا ولې پښتون سره زیاتې کېږي نو موږ هم په دې حیراني چې یاره دا پاکستانیان نه دي که دا د دې ملک خلک نه دی همدا زمونږ د وجې نه دا خلک دغه سملو ته تللی دی په کار خو دا دی چې زه وایم نن دغه اپوزیشن خو څه کې چې دا حکمران پارټۍ والا کسان هم پکې استعفاګانې ورکړي چې یاره موږ داسې دغه نه دی په کار چې موږ پکې د خپلو عوامو خدمت نشو کولی او خاص کر بیا دا ډیره د شرم خبره ده چې نن داسې حکومت چې هغه استاد ځان ته راولي او په سړک کې ودرئ او د احتجاج لپاره دا چې کوم پاس شوي دي که دا مینګان دي که امپیګان دي د دې بنیاد چې کوم دی نو دې استاد دي ښی دی موږ خپله یو سوشل میډیا باندې یو ملګری کتلی و سکول کې ټیچر دی خو نن سبا هغه د ام فروټ چې کوم دي امونه د هغې رړۍ لګولې ده نو آیا دا پاکستان چې دی نو د ټیچر دې ته دومره لکه ښکته لاړو دومره خبره بالکل د هغه ضروریات نه پوره کېږي د هغه د ریړۍ د لګولو نه مطلب دا شو چې دا کوم حالات دي او کومې مهنګایي ده عام اصول د معاشي طور دا دي چې کله د ملک حالات مهنګایي ډېر زیاته شي د هغې په تناسب سره به ته ملازمینو له تنخوا سیوا کې په هغه تناسب سره خو تنخوا نه سیوا کېږي زه خو وایم لا تاسو ریړه یادوئ زه وایم چې هغه هر قسم دغه کې نو حق به جانب دی حق به جانب دی د هغه به ضروریات نه پوره کېږي که نه نن تاسو وګورئ د ډاکټر فیس څوک ورکولی شي نشي ورکولی نن تاڼه تحصیل څوک کولی شي نشي کولی نن بازار نه چې کوم دی نو نور څه څیزونه راوړي د وړو چینۍ دغه حل دی نو دا ټول د دې مهنګایي وجې نه هغه غریب دی لګیا مجبوره شوی دی چې هغه نن ریړه لګوي دا شرم چا دپاره دی دا د استاد دپاره نه دی دا دې قوم چې کوم د اوچت کړی د بهر چې کوم ملک زموږ د بهر چې کوم ممالک کوم خلک دي هغوی چې زموږ حالات د ګورئ موږ پرې خاندي نن به هم هغوی خاندي نن هم چې زمونږ ټولې دنیا ته نن په دې کرونا په دې حالاتو کې چې کوم دی زمونږ استاد راوتی او په سړک ولاړ دی نو نن هم دا د دې لپاره د شرم خبره ده او هغوی به زمونږ هغې لپاره مونږ یو تماشه جوړه شي د استاد چې کوم عزت دی کوم مقام دی هغه وله ورکړه نو هېڅ هم نشته دی
هر څه سم دم قدرمنو څنګه چې تاسو وکړه پروګرام کې د اسمبلی کې پوره ډپارټمنټ ملازمینو چې نو احتجاج وکړو کم چې زموږ وزیر او هغه هم لاړ کمرې ته خو یې سره خبره تر ونه کړې شوه ای وته چې ټایم بدل کو کې باندې مذاکرات وکړو دین علاوه چې تاسو وګورئ بل سایت ته نظر واړوي نو ګرانه ګرانی د لاک ډاون هم دی او کرونا وایرس چې کوم دا وبا راغلی د الله طرف نه ده خو خبره دی پورې کومه چې زمونږ ملازمین چې کوم ډپارټمنټ والا سرکاري کسان دي دا یو ځان له سایت ته خبره ده چې مزدورګار خلک چې کوم دي نو هغه دا هغه کوم مزدوري وی کله نه ځان له سایت ته خبره چې سوشل میډیا باندې کوم خلک پوسټونه کوي خو دا سرکاري ملازمین چې کوم سرکاري کوم چې دا ډپارټمنټ والا دي نو هغه د کوم مسایل را پیښ دي زما شاته کته شي چې هغه ټول راوته دي او احتجاج کوي نو آیا د دې سم هوستنه دا اوس غواړي دا زموږ نه پروګرام او ان شاء الله چې به ملایي په یونی پروګرام کې نوی انداز سره ترغیب پروګرام خاص دي کوم ځای کې موسیقي خاطر بارو سي بدلیو سي د لوی الله پامه